څه خبره کومه ها چې موضوع د فقه عمل شو او زه په ډاګه نه ما چې فقه کې ټول د چا نه ده څلور وانه هدايه دي د چا نه باس کوي د فعل د مکلف نه باس کوي نو اول باب کې کتاب الطهارت ده کنه طهارت څوک کوي ساروي کوي دا انسان کوي ګټي بوټي لوټي مټه خټه کوي کنه دا انسان کوي څوک طهارت کوي طهارت پسند کې او 10 پسند کې غټ غسل پسند کې دا ټول باز نه یا صلات ته نو صلات فعل د عبادت نه ده او بیا روزه ده نو فعل د بنده نه ده حج ده جو فعل د بنده نه ده بیا د شفاعه ده نو فعل د بنده نه ده فقه د شانه باز کوي وې د دین مانو چې موضوع د فقه په دې کې اشاره ده چې کوم دې چې موضوع د فقه هغه عمل ده اس په سوال ورته کیږي به یو مسله ز تاسو ته خمه اعتراض دوی اعتراضونه کوم یو اعتراض دا کومه چې پوه شئ چې عمل شو بیا په فقه مسلو کې دا ویل راغلی چې الوقت سبب وجوب الصلاه څه ها په دې کې موضوع څوک شو د مسلې نو وخت فعل د بنده ده ولکه چې عمل انساني دا موضوع شو نو په کار د موضوع د مسلې د عمل انساني وي وخت خو عمل انساني د یو شیخ خدای پاک پیدا کړل یو ظرف ته یو زمان دی یو مکان دی دا ظرفي زمان دی ټیک شو نو دا څنګه چې کم دی نو مسله دا شو یو دا او دویم دا یو بل اعتراض کومه چې علم فرایض یعنی میراث اوري څه دام د فقه دام فقه ده فقه نه ده خو د مړو متعلق مسلې دي خو فقه ده کنه پوه شئ کنه اوري او موضوع دا غي څوک ده اول د ترکې نه باس کوي او د شان د مستحق نه باس کوي ال دغه فعل د بنده نه باس نه کوي دا دوی اعتراضونه د ماګرا ځان باندې پوښتنه د دې دوه سوالونو نه جواب کوي او آیات ساته کله چې سوال ډیر کمزوري او جواب یې خم مضبوطي یو دی هغه سوال اوري د یو توهمو د لپاره نائب فاعل کی اوري او ما موصوله په داخل کی او بیا رستو اوري هغه ما يتوهم دا مبتدا شي او په دا جواب او رستو چې د دینه چې کوم خبر جوړی کنه پوښې په نو هغه بیا جواب شي لکه ته ګوره ما يتوهم ګور د يتوهم نائب فاعل څوک دی دا اعتراض شو هغه چې خلک وهم کوي څه هم کوي چې موضوع خود د عمل د فعل نه عمل نه موضوع غلطه تا خو موضوع د عمل انساني شو موضوع نه عمل مو آیا عام وای دا کنه مته د عام نه ونکړه څنګه موضوع چې کوم دین ولې ځکه لأن قولنا الوقت سبب وجوب صلاه من مسائل دا مسائل د فقه نه ده کنه وليس موضوع بعمل عمل موضوع شو دا وقت موضوع نه ده یو سوال مدار دیم دا ولانهم عدوا علم الفرائض بابا من الفقه او موضوع دا غي سره د ترکینه باس کوي او د چانه موضوع د مسلې بالته یا ترکی او مستحق د ترکی وي خوشم او حالانکه فقه ده نو فقط د چالتم موضوع بیا څوک عمل انساني وکنه نورالي پکې کې وته ډنډه پکې پرې وته دی وما يتوهم هغه چې توهم کیږي فقيه یا څه ته ګوره تاسو په کافي کې ویلي چې مبتدا چې کوم د اته صورتونه دي پای کې چې کوم دینو په جواب باندې بیا فا يصح دخول الفاء في الخبر اته صورتونه سلو صورتونه کافي متن بیان کړل او سلو صورتونه سره شارح بیان کړی دي ټول څو صورتونه دي اته ان شاء الله ترجمه کې به ته وایم وایي به نو په دې وخت کې يصح دخول الفاء في الخبر نو ففي زکه دا فایر ورلغه لکه دا مبتدا څه ایده ایو دا غینه چې مبتدا هغه سي موصولي نو ما موصوله نشو او دا يتوهمو د څه شو سله شو موصول د سلین د مبتدا شو او ففي څه شو دا خبر شو نو یو زیاده موازی دا غینه دا ده ففي راو او په دې فی کې څه ده ها ففي په دې کې کم ده نو هدا څه ها
ها خدا سوال راغی د دین هم معلوم شو چې موضوع د فقه عمل له حالان کې دغه مسله یو او پوره چکم د علم د علم المیراث پای کې موضوع د مسلې خو یا ترکی یا مستحق د ترکی ففي دا ګورم ته هغه مبتدا هغه اعتراض ته اشاره شو خو مې چې کوم اعتراض ډیر کمزور ای کنه وی هغه چې توهم کیږي یعنی دا ستاسو وهم غلبه واغې خراب کړي لګ عقل تراشه ففيه نو بده کې دا چې دا قول راځي د بیان د حال د چا د عمل ته وی خلک چې وی موضوع د فقه عمل له عمل یا حقیقتا یا تاویلا دغه مسله دا څه شي ها الوقت دا وکنه الوقت سبب وېدا چې ده کنه د دې مطلب دا ده الصلاه تجب بسبب الوقت دې موضوع بیا وغاصله یعنی سبب وقت ده دې رجع دي ته وشو لنډه دا هغه موضوع هغه عمل انساني هغه موضوع یا پخپره یا تاویلا متاویلا نشو دغه جمله دي جمله ده او بیا د دې مثال ته وخما کما ان قولهم النيه وسنیت فعل د بنده ده یره فعل څنګه د عمل نه مراد خو عمل د جوارح ده کنه نو نیت عمل د جوارح ده نه ده کنه نو النيه في الوضوء مندوبه دم د مسله د فقه ده خو د دې راځه کېږي یعنی في قوه تقول الوضوء وضوء فعل د بنده ده او تندب فيه النيه مستحب ده پکې نیتو نو نیت موضوع نه ده اصل کې بظاهر کې موضوع شه ده او موضوع ده الوضوء ده پوه ثم انه ينبغي دا دوی اعتراض نه جواب کوي دا چانه دوی اعتراض کوم یو ویجی دا ته خطا شي چې موضوع دا ينبغي ان يكون موضوع الفرائض قسمه التركه دا ته چایلی چې موضوع دا غیمه څوک ده ترکه ده او مستحق ده ترکه نه قسمت ته ترکه او قسمت څوک کوي تقسیمول بنده نه کوي دا موضوع ده قسمت ته ترکه بین المستحقین او کما اشار الی من عرفوا بانه علم جو تعریف تمزم دا تعریف نه پته لګي چې موضوع څوک د قسمت ته او يبحث فيها عن كيفيه قسمه التركه بين الورثه لا التركه مستحقها دا موضوع نه ده علامه اخیره لکه چې ځین خلک ویل دا قیل غونته کې ده اصل خبردار چې موضوع څوک ده خود قسمت د ترکه ده وبالجمله التعميم موضوع الفقه اور لنډه خبره دا بالجمله په معنی لنډه خبره ده تعمیم د موضوع د فقه مما لم يقل به احد فدې من یو تن قوله اچا په من قول نه تعمیم نشته هم عمل دغه موضوع ده